أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دا سورة نساء دا آیات نمبر 4 دا آیات په ارتباط باندې تفسیر او ترجمات یې رسوي و. صرف یو خارجي مسله پرون موږ یاد کړل چې هغه باندې بس خبره کوو. د دې آیات څخه الله تعالی د نارینه‌و درجه په ښځو باندې لوړه وبلل او د دې دوه وجې الله تعالی بیان کړ. یو وجه خو یې دا ده چې دا د الله تعالی خپل علم او حکمت دی او خپل فضل دی چې چاته پر چا باندې زیادت او فضیلت ورکړي. نو نارینه چې دي هغه قوامون دي، هغه حاکمان دي او نگرانان دي په ښځو باندې. او بل وجه دا ده چې دا نارینه دا په دې ښځو باندې کسب کوي، یعنی مال په مصرفي. وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. د دې څخه دا خبر ښکاره سوله چې الله تعالی د خپل مخلوق په پیدایش کې تقسیم کړي. ځینې مخلوقات یو قسم پیدا کړي دي او ځینې مخلوقات بیا بل قسم پیدا کړي. ځینې انسانان دي، ځینې حیوانات دي. بیا یې په دې انسانانو کې الله تعالی ځینو ته ایمان نصیب کړي وي او ځینې بې ایمانه وي. او دغه رنګه بیا الله تعالی د هر انسان ته که نر دی که ښځه ده مختلف صلاحیتونه او مختلف کارونه ورسپارلي. د هر یو ځان ته خپل کار وي او خپل ځان ته یې مصلحت او وظیفه وي. نو د نارینه وظیفه دا ده هغه به د باندې در کور چې کوم امور دي د ژوندانه د عملي کوي، او د ښځې وظیفه دا ده چې هغه به د کور تدبیر کوي، د اولادونو تربیت به کوي، د کور ساتنه به کوي او د کور په چارو کې به هغه مشرتوب لري. لکه الله تعالی چې د صالحې نیکې ښځې په ارتباط فرمایي چې فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. نو دی کې الله تعالی د نارینه او د ښځې د کارونو تقسیم و فرمایه چې د ښځې کار دادی چې هغه په کور کې دننه وي. لکه الله تعالی چې سورۃ احزاب کې فرمایي وقرن فی بیوتکن، تاسو په خپل کورونو کې قرار ونیسئ هلته اوسئ. او دا د نارینه وظیفه دا ده چې هغه به د باندې او د باندې چې کوم کارونه دي دا به کوي. د قرآن کریم د دې آیات څخه د امت د ټولو علماو، فقهاو او مفسرینو او محدثینو پر دې اتفاق دی چې د نارینه کار د باندې دی او د ښځې کار دا دننه دی. خو د اسلام دشمنان او د غرب څخه متاثر خلک چې یا بیچارهګان په زندقتوب اخته دي او یا اکثره ملحدان سوي او دین او اسلام ته عقیده نه لري، هغوی دا غواړي چې دا ښځې راوباسي او د مسلمانانو په ټولنه کې دغه د ښځو فتنه عامه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترکت علی امتی فتنه اضر من فتنه النساء، چې زما امت ته زما وروسته تر ټولو لویه فتنه چې پاته ده او تر ټولو خطرناکه فتنه هغه د ښځو فتنه ده. چنانچه تاریخ ثابته کړی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې هم وروسته هم چې هر کله په اسلامي ټولنه کې ښځو ته واک او اختیار ورکړل شوی دی د دوی تر صلاحیت فوق، نو هغه ټولنه تباه شوې او کفارو یهودو نصاراو هغوی دا نکته درک کړې ده، ځکه هغوی د الله د پیغمبر پر هر خبره باندې یقین لري او تسلیمي نه. یعنی هغوی ته دا معلومه ده چې دا یقیني د تاوان شی دی او دا د ګټ شی. ځکه نو هر هغه عمل چې پیغمبر علی السلام جنې منع فرمایلی ده هغوی د دغه مسلمانانو د پاره، خصوصا د مسلمانانو د ځوانانو د پاره دا کار عام کړي. دا څه وخت کیږي د کفارو د طرفه پر دې خبره خورا ډېر زور دی چې د ښځو د پاره باید څنګه کار وشي، ښځې باید څنګه مساوي ونډه ولري او څنګه باید په حکومت کې راشي.
نو څوک دا دعوه کوي چې باید قاضیان شي، څوک بیا وایي چې باید وزیران شي. دا د هغه خلکو مزاج او طبیعت دی چې یا يهودان دي او یا د يهودانو عقیده خپل کړي، ماضی په نامه مسلمانان دي، او یا به ملحدان او زنديقان وي، او یا به دا غوي څه متاثر وي. اوس به دا خبره موږ په دلایل ثابته کو د ټول امت چې شذا بازار ته دراوتلو حق نه لري او هغه د حکومت او د ریاست حق نه لري. په دې ارتباط باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اقوال او شان ما راجمع کړی دي تاسو ته نمبر وار وایم. اوله خبره خدا د امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث را نقل کړی دی، وای بینما رجل یسوق بقره، یو سړی وای غوای روانه کړو، قد حمل عليها پر دی غوای بار اخستیو. وفي روایت فی روایت کې راځي اذا ركبها فضربها، چې دا سړی پر دی غوا بسپورو او دا غوا به وهل، نو التفت الیه، دی غوا وای دی سړی ته مخ راواړوي، فقالت ورته ویل ان لم نخلق لهذا، موږ الله تعالی د دې لپاره نه پیدا کړی چې ته پر موږ بار یوسې او یا را باندې سپورسي. ان خلقنا للحرث، موږ الله تعالی د کښت د لپاره پیدا کړی، د کښت او کروندې د لپاره، د غوبل د لپاره. فقال الناس وای خلق اویل سبحان الله، الله ته دی پاکي، بقره تتکلم وا خبرې کوي. فقال پیغمبر علیہ السلام او فرمایل انی اؤمن بهذا، ذا پدی ایمان لرم، و ابو بکر و عمر، ابو بکرم پدی ایمان لري، وما هما ثم، و دې دوا الته موجود نه و ابو بکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا او فرمایل ذا پدی ایمان لرم چې دا وا خبرې کړې دي او الله تعالی هغه ته د خبرو توفیق ورکړي. امام بخاری دا حدیث را نقل کړی دی په اول جلد صفحه 312 کې، او امام مسلم را نقل کړی دی په دوم جلد صفحه 214 کې. د حدیث څخه دا ښکارا ثابت شو چې الله تعالی هر شی د خپل کار لپاره پیدا کړی، حتی یو غواو یو غوی لا هم د خپل مقصد لپاره پیدا شوی. او انسانانو ته الله تعالی دا ورشي چې ګوري هر سړی خپل کار کوي، د بل کار کچاو کی هغه ټولنه خرابوي. نو دا د غوا د دې لپاره نه پیدا شوی چې بار پر یوړل شي، او نه د دې لپاره الله تعالی پیدا کړی و چې څوک سپرتیا ور باندې، بلکې دا د دې لپاره پیدا شوی و چې مځکه په یوي او کښت پوسی. د دې حدیث څخه دا معلومه شوله چې الله تعالی د هر مخلوق کار او مصلحت دا یو د بل جلا کړي، او هر یو ته جلا وظیفه ور کړي. نو اوس د دې په ارتباط موږ ویلای شو چې د یوې ښځې او د یو نارینه په کارونو کې تقسیم الله تعالی کړي. داغه تقسیم لکه شریعت چې موږ ته ښودلې دي، دا موږ په خپل عقل هم فهموای شو، یعنی هر سړی ته په خپل عقل معلومي. که سړی لږ متوجي شي نو الله تعالی د نارینه او د ښځې په ساخت او جوړښت کې بنیادی فرق راوستل. د ښځې ساخت او د نارینه ساخت دا انتهایی زیات فرق. په دې دنیا کې به هیڅ داسې یو څوک پیدا نشي چې هغه دی وایي چې د دې دوه تر مابین فرق نشته. د ښځې لهجه، د هغې انداز، د هغې خبرې، د هغې پوست، د هغې ولاړه، د هغې ناسته، حتی په هر څه کې، په تک کې، په رفتار کې، په هر څه کې د نارینه څخه فرق. نو کله چې په هر څه کې فرق دی نو بیا د دواړو وظیفه ولې یوه ده؟ آیا که د دواړو وظیفه شریعت یوه وټاکي دا ظلم نه دی؟ ځکه ښځه د نارینه په مقابله کې ضعیفه ده، د نارینه په مقابله کې کمزورې ده، نه جرأت دومره دی، نه عقل دومره دی، او نه وجود د دې طاقت لري. نو په دې ټولو شیانو کې بنیادی فرق دی. که بنیادی فرق دی او دنیا دا تسلیموي نو بیا د ښځې او نارینه د مساوات او په کار کې یو قسم کار کول دا بیا ولې وسپارل کی؟ نو د دې یوازنی غرض فقط دا دی چې په ټولنه کې فتنه او فساد خپور. او بل چې سړی وګوري حکیم الامت شاه ولی الله محدث دهلوی په حجت الله البالغه کې د الله تعالی د دې آیات په ارتباط فرمایلی دي. دا سورۃ روم تاسو راوړوي آیات نمبر 21. سورۃ روم
آیات نمبر 21 سپاره. ومن آیاته دا الله تعالی د علامات د قدرت څخه هغه دا د ان خلق لكم من انفسکم چې تاسو د نفسو څخه پیدا کړی ازواجن کوروالاوي دا دې د پاره پیدا کړی دي لتسكنوا الیها چې تاسو د هغوی په نزدېکت سره سکون حاصل کړئ. وجعل بينكم موده ورحمه او الله تعالی تاسو او د دوی تر مابین رحمت او محبت ګرځولي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا فدغه کې لآیات د الله تعالی د قدرت علامات دي د هغه قوم د پاره چې تفکر کوي فکر کوي. په دې مبارک آیات کې الله تعالی شذې د انسانانو پیدا کړی دي د نارینه وڅ. نو د دې آیات دا معلومی دي چې شذ د نارینه تبع ده د نارینه فرع ده. الله تعالی دا نه دی فرمایلی ان خلق لكم ازواجا من انفسکم یا انفسکم من ازواجا دا نه دی فرمایلی. نو شذ د نارینه تبع ده. نو نارینه او شذ چې کله دواړه سره یو ځای شي شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې بیا جامعه جوړېدلې شي. لیکن کارونه تقسیم دي. د شذ کار په کور کې د نن اوسېدل او فرمانبرداري د خاوند او د خاوند د باندې کار کول. که یو د بل کار سره بدل شي نو بیا الله تعالی دا د خپل قدرت د علایمو څخه نشي بلکې دا الله تعالی پر خپل بندگانو د خپل رحمت یادونه کوي. کچیر شذ راووزي د باندې نو دا ښکاره خبره ده چې الله تعالی هغه رحمت چې نارینه به سکون پیدا کوي په شذ باندې هغه سکون لمنځي. دا ښکاره خبره ده که شذ پردي شذ د سړي سره په دفتر کې ګډ کار کوي یا په بازار کې ګډي نو دا نارینه سکون پیدا کوي او که پریشانی پیدا کوي. الله تعالی دلته د سکون خبره کړې ده چې تاسو یو بل سکون سره پیدا کړئ. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې د دې آیات څخه هغه قوم ته دا خبره کوي چې هغه فکر کوي او سوچ او کچا د ازادي نسوان دعوه کول وای دا قوم متفکر قوم نه دي دا بی عقل قوم دي او جاهل قوم دي. د دې څخه ورسته بیا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې فرمایي ثم انه تعالی بیا کله چې دا خبره الله تعالی لما اثبت للرجال سلطنه على النساء کله الله تعالی په خپل کلام کې دا ثابت کړل چې نارینه ولر پر شذو باندې سلطنت او حکمرانی ده ونفاذ امر علیهن او د نارینه د امر نفاذ او عمل کول دي فردی باندې بین ان ذلك معلل بامرين وای دا په دوه شانو باندې په دوه علتو باندې بیان شوی. یو علت د دې چې نارینه پر شذ باندې حاکم دي او پر شذ دا لازمی ده چې د نارینه به اطاعت کوي په شرعي امورو کې. یو وجه وای دا ده قوله تعالی د الله تعالی دا قول دی چې په قران کې ذکر چې بما فضل الله بعضهم على بعض وای وعلم فوسا ان فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيره وای فضیلت د نارینه پر شذ باندې په ډیرو وجوه باندې حاصل دي. بعضها صفات حقیقیه بعض حقیقی صفات دي چې هر نر او شذ په دې باندې پوهیږي چې نارینه په هغه باندې پر شذ باندې خیر دی او افضل دی چې هغه د نارینه جوړښت دی انداز دی کارونه دي چې هغه شذ نشي کول. وبعضها احکام شرعیه او بعض احکام شرعیه دي. اما صفات حقیقیه صفات حقیقیه چې نارینه د هغه په وجه پر شذ باندې فضیلت لري. وای فعلم فوس ان الفضائل الحقیقیه چې فضائل حقیقی فضیلتونه يرجع حاصلها الى امرين د دې حاصل او مرجع دوه شی راوځي الى العلم والى القدره چې اصلي د فضیلت بنیاد هغه په دوه شانو باندې دی یو په علم بل په قدرت باندې. ولا شك ان عقول الرجال وعلومهم اكثر او په دې کې شک نشته چې د نارینه او عقلونه او د هغوی علوم زیات دي. ولا شك ان قدرتهم على الاعمال الشاقه اكمل او په دې کې هم شک نشته چې د نارینه او قدرت پر ګرانو کارونو باندې کامل دي په نسبت و شذو ته په دې کې هم شک نشته یعنی د عقلي وجوهات تر سره دا تسلیمي. ولهذين سببين دغه دوه سببو په وجه حصلت الفضيله للرجال نارینه ولر فضیلت حاصل سو علی النساء پر شذو باندې.
فی العقل نارینه ولره فضیلت حاصل سو علی النساء پر شذو باندې فی العقل په عقل کې والحزم په هوښیارۍ کې والقوت په قوت کې والکتابت په لیکنه کې فی الغالب په غالب اوقاتو کې والفروسیه پر آس پریدلو باندې ورمی او په وشتلو په نشه وشتلو کې شریعت د نارینه د پاره کوم شان شو دي په دې ټولو کې نارینه تر دې شذي بهتره دي په دغه شانو کې خیر وان منهم الانبیاء بل وجداد چې انبیاء د نارینه سره غلي دي والعلماء او اکثریت علما د نارینه سره غلي دي وفي الامامه الكبرى او د حکومت په سرپرستی کې نارینه راغلي دي والصغرا په کوچنی امامت کې چې د جماعت منځ دی په دې کې نارینه راغلي دي والجهاد والاذان والخطبه والاعتکاف والشهاده في الحدود والقصاص په جهاد کې اذان کې خطبه کې اعتکاف کې شاهدی ورکول کې په حدود او قصاص کې د شذ شاهدی نه قبليږي بالاتفاق د ټول امت وای پر دې خبره باندې اتفاق په دا ټول کارونو کې نارینه تر شذ خیر دي او دا ټول وظایف نارینه تر سره کې شذ نشي در سره کوي پر دې د ټول امت اتفاق وفي الانكحه عند الشافعي رضي الله عنه او د امام شافعي رحمه الله په نس کو شذ د دې حق هم نه لري چې خپل نکاح خپل وکړي او یا د خپل لور نکاح د بل چا سره وکړي هغه کارم د نارینه و زیادت نصیب فی الميراث و فی التحمل او په زیادت کې د حصے د میراث او په تحمل کې د دیت په قتل په قتل کې به دیت نارینه ورکی والخطا او په خطا کې و په القسامت په قسامت کې قسامت دی توایج په علاقه کې څوک مړ شي او قاتل معلوم نه وي نو بیا د شرعي قانون مطابق د هغه علاقه خلک 50 کسان راجمع کړل کیږي او په هغه ټول باندې قسم اخته کیږي چې دوی بداوي چې موږ نه په دې قاتل علم لرو او نه د دې سړي په ارتباط خبرو دا ورسته نو بیا پر دې ګر کلی باندې دغه سړي دیت اچول کیږي چې څنګه ستاسو په علاقه کې دا قتل نو دا ټول مسائل وای تر نارینه پر اړه لري ول ولایت فی النکاح والطلاق والرجعه رجعت طلاق د نکاح ولایت دا ټول د نارینه سره دي وعدد الازواج د شذوذ عدد وإليهم الانتساب او نسب د اولاد د نارینه څخه ثابتېږي وکل ذلك يدل على فضل الرجال دا ټول د نارینه پر فضیلت دلالت کوي علی النساء پر شذوذ اول سبب وایداد دا ټول در علم پر اړه لري او علم د نارینه کوي دي او دا ټول تر قدرت پر اړه لري او قدرت د نارینه کوي دي والسبب الثاني دوم سبب لحصول هذه الفضيله دغه فضیلت د حصول د فار قوله تعالى دل تعالی دا قول دی وبما انفقوا من امواله يعني ان الرجل سړی افضل من المرأه ترشذي افضل دی لانه يعطيها المهر ځکه دا غسړی دی شذي ته مہر ورکي وينفق عليها او پر دې نفقه کوي تفسیر کبیر جلد اول صفحه اتیا اوس دغه تفسیر څخه دا معلومه سواله چې د قران کریم دغه آیات څخه د ټول امت علما په دې متفق دي چې نارینه دا ترشذي په دغه کارونو کې خیر دي او د خیریت وجه دا د عقل او علم دا د نارینه تام دي ترشذي داغه خبره تفسیر ابن کثیر تفسیر روح المانی او تفسیر قرطبی ټول را نقل کړي وخت هم کم او د ټولو عبارتونو را نقل کول دا یو کفایت کاوه اوس نو پر دې مخکنی بحث باندې بچو خبري تفریقو هغه داده چې کچيري په قوم کې شذا سربراس و او یا شذا امیر رسول یا والی سول یا قاضی سول او یا وکیل سول سو وکالت امور کې خلک یا وکیل سول دغه قوم د پاره ترمزکی تر مخ اوسېدل دا خیر دی در دې چې د مزکی پنس کې اوسې د دې قوم د پاره دا خیر او دا خبره سید الرسول صلی الله علیه وسلم دی قوم ته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا یفلح قوم هغه قوم به هیڅ کله کامیابی حاصل نه کی فلاح به حاصل نه کی ولو امرهم امراه چې خپل سرپرستی شذې تور وسپارل دا قوم به هیڅ کله کامیابی حاصل نه د عربی قاعده مطابق لا یفلح دا نکره ده قوم نکره ده او په سیاق کې د نفي واقع ده مطلب دا چې په هیڅ زمانه کې به په هیڅ وخت کې به یعنی نه په دنیا کې نه په آخرت کې کامیابی حاصله کی ولو امرهم امراه چې خپل کار وشزي تور وسه نو نکره لپس کله په سیاق کې د نفي راشدای مطلب بخاری دا حدیث را نقل کړی دی جلد اول
صفحه 614. اصل کې د دې حدیث بنیاد دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو د پیغمبر اسلام قاصد راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عائشه رضی الله عنها په حجره کې او ورته راوتی، بیا ورته ویل چې مجاهدینو ته الله فتح ورکړی او کسرا خپل زین او شیروان را ولاړ سو. شیرویا دا داغه د زینوم هغه را ولاړ سو او د یمړکی او بیا شیرویا خپل مړ سو. اوس یو قوم شزه سرپرست ټاکل. پیغمبر علیه السلام دا حدیث و فرمایا چې هیڅ کله به هغه قوم کامیابی حاصل نه کی چې د هغوی سرپرستی و شذ تور وسپارس. اوس د فلاح د لفظ ترجمه درته کوم چې فلاح څه توای. پیغمبر اسلام وايي لا یفلح قوم، هیڅ کله به هغه قوم کامیابی حاصل نه کی. فلاح څه توای؟ امام الراغب الاصفهانی رحمه الله په مفردات القرآن کې د فلاح د لفظ ترجمه را نقل کی. وايي والفلاح الظفر وادراك البغيه، وايي فلاح وايي کامیابی ته او د مقصود حاصل دلته. وذلك ضربان، او دا کامیابی دوه قسمه ده، دنیوی و اخروی. یو کامیابی دنیوی ده او بل اخروی ده. فالدنیوی دنیوی کامیابی الظفر بالسعادات التي تطيب بها حیات الدنيا والبقاء والغناء والعز. وايي دنیوی کامیابی دا ده چې سړی ټول نیکبختی لاس تراوړي. التي اغه نیکبختی تطيب بها حیات الدنيا، چې پاغه سره د انسان د دنیا ژوند خوندور کیږي. وهو البقاء، چې هغه باقی پاتې کېدل دي. والغناء غنا ده. والعز عزت دي. دنیوي کامیابی ده یعنی نه به سړی باقی پاتې کیږي کې شذ امیر اسول، نه به غنی وي او نه به عزت لري. وفلاح اخروی، او دوم قسم بیا فلاح اخروی ده. وذلك 4 اشیاء، او دا د اخرت کامیابی چې داغه څلور شیان دي. بقاء بلا فناء، د همیشه د فاره باقی پاتې کېدل دي چې فنا نه راځي. وغناء بلا فقر، او غنا ده چې هیڅ کله به فقر نه وي پکې کې. وعز بلا ذل، او عزت به د همیشه د فاره ذلت بنی پکې کې. او علم بلا جهل، او علم به د همیشه د فاره پدې کې به هیڅ جهل نه وي. نو امام راغب الاصفهانی وايي چې پیغمبر علی السلام و فرمایل چې هغه قوم به هیڅ کله فلاح حاصل نه کړي. مطلب دا چې د دنیا او آخرت د ټولو کامیابی او فلاح څخه به لاس پرولي، او ذلیل قوم به نه به غنا لري، نه به عزت لري، نه به په آخرت کې کامیاب وي، نه به په دنیا کې. امام راغب الاصفهانی رحمه الله دارا نقل کړي. دوم حدیث په دې ارتباط درته وایم. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا كان امراؤکم خيارکم، کستاسی امیران داستاسو ښه خلک و، په تاسو کې خيار خلک ښه خلک داستاسي امیران و. واغنیاؤکم سمحاؤکم، او ستاسو غنیان مالدار خلک سخیان و، سخاوت پکشي کې و. وامورکم شورا بینکم، وامورکم شورا بینکم، او ستاسو تر مابین کارونه په مشوره باندې و. وظهر الارض خیر لكم، دم ذکر ظهر شکارا مخ دم ذکر ستاسو د پاره خیر دی. من بطنها دم ذکر تر نس، یعنی ستاسو د پاره تر مرګ ژوند خیر دی، ځکه ستاسو حالت په حالت کې. او فرمایي و ان کان امراؤکم شرارکم، که مؤامران شریر انسانان و بد خلق و. واغنیاؤکم بخلاؤکم، او اغنیام بخیلان و. و امورکم الى نسائکم، او کارونه مشد تسپارلی و. فبطن الارض خیر لكم من ظهرها، نو بیا دم ذکر نس ستاسو د پاره دم ذکر تر مخ خیر دی، یعنی مرګ درته خیر دی در ژوند. بیا دغه ژوند نه دی، بیا دغه ژوند دا ژوندۍ اوسېدل داسې دي لکه یو بیروحه جسد چې په د بازارو کې ګرځي. پیغمبر علیه السلام صدا حدیث ترمذی را نقل کړی دی، 2 جلد صفحه 150. اوس د قران کریم او د احادیثو د دې تصریحات څخه تاسو خپل پته ولګوي چې د کم قوم سرپرستی شزوي کی، وکیل شزي، وزیر شزي، والی شزي، قاضي شزي، دا قوم د دې لایق دی چې ژوند وکړي. دا قوم د دې لایق نه دی چې ژوند وکړي، بلکې دا قوم د دې لایق دی چې د خاور لاندې د الله پیغمبر دې قوم ته د ژوند حق نه دی ورکړي چې دا ژوند وکړي. او پر دې سربېره د پیغمبر علی السلام دغه احادیثو په ارتباط باندې د امت د ټول علماو اتفاق دی چې د شذینه امامت سي کیږي، د شذینه قضا سي کیږي، د شذینه پاچی سي کیږي،
نه وزارت سیکي هیڅ نه سیکي پر دې باندې د څلورو سره مذاهب د کتابونو حواله مارا جمع کړي متاسفانه چې موږ استاد وخت پای ته ورسید بیا به ان شاء الله آینده د خیر سره دا نور تفصیل پر دې باندې وای ځینې شبهات هم د دې ملاحده او زنادقه د طرف سي ځینې د عائشه رضی الله عنها واقعه بیانې دا غو شبهات به ان شاء الله مدلل جوابونه ورکو صدق الله العظیم